رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درد پاک په شوق سره وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآله وذريته وأهل بيته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. محترم د رکوع د افتدانا د منافقانو د منافقت تذکره وشوه او بیا مدعا ذکر شوه چې وما یشعرون دی شعور نه لري. نو شعور ویل کېږي دی ته چې انسان د خپل نفي او د نقصان فرق نشي کولی. نو بیا په دغه مدعا باندې سلور دلائل چې کم دنه هغه پیش کیږي. نو په هغې سلورو دلایلو کې درې دلایل پرون ذکر شو. اوس په دې آیت کې سلورم دلیل په عدم شعور د دې منافقانو باندې ذکر کیږي چې دغه منافقان شعور نه لري. دغه منافقان د خپل نفي او د نقصان بلتون او فرق نشي کولی. نو د دغه فرق د نه کولو د پاره دلیل څه دی؟ هغه دا ده چې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. علما ذکر کوي وایي دا منافقان چې کله د مسلمانانو سره به را مخامخ شو که نه، نو دی ته به ډېر ښکلې مزیدارې خبرې شروع کړي او ډېر دوا سلام به پې واچو او د نبي علیه الصلاة والسلام او د اسلام او د قرآن صفات پې ورته بیانول. خو چې کله د دې مسلمانانو د خوانه به د دې خپلو کفارو څخه لاړل که نه، نو هغوی ته به وي مونږ خو د دې مسلمانانو نه صرف په دې خبرو باندې ځان بچ کو. وی په دې غرض باندې دی ته مداوي چې دی به زمونږ د مال حفاظت کوي، دی به زمونږ د بدن حفاظت کوي، دی به زمونږ د عزتونو حفاظت کوي. وی که چېرته دا مو ورته نه وي که نه، نو دی بیا زمونږ د هېڅ لحاظ نه ساتي. علما ذکر کوي وی د دی د دې عدم شعور د هغې دپاره دلیل دا دی چې د دی د ایمان صرف زباني جمع خرج دی. حقیقت کې د دی په دې زړونو کې ایمان شته نه. نو خجی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَرْكَلَ چې ملاقاتو کې دی خلق سراب آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو وایي دی مؤمنانو ته آمنا ایمان راوړی دی مونږه ستاسو په قرآن او ستاسو په شریعت باندې. وَإِذَا خَلَوْا وَرْكَلَ چې یوازې شي دی الی شیاطینهم هغه مشرانو خپلو سره هغه سردارانو خپلو سره قالو نو وایي دی انا معکم بیشک مونږ تاسو سره یو. نو علماء کرام ذکر کوي مخکې مسلمانانو ته وی آمنا جمله فعلیه ذکر شوه او بلا تاکید دلته کې چې کله د دې کفارو سره کلام کوي که نه، نو جمله اسمیه ذکر کیږي او جمله اسمیه دا دلالت کوي په دوام او استمرار باندې. انا معکم مونږ به همیشه تاسو سره یو، مونږ همیشه سره د همیشه نه تاسو سره یو. خو دا خبرې چې مونږ صرف د مسلمانانو سره دا نرمې پستې کوو که نه، نو په دې کې زمونږ فلسفه څه ده مخکې. انما بیشک خبره دا ده نحنو مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي یو دې مسلمانانو پورې. حالانکې څه دی د دی په دې مسخرو او د دی په دې خبرو باندې په اسلام په حقانیت باندې ګوره څه فرق نه پرېوته. خو دی صرف او صرف هغه خپل ځان د بچ کولو دپاره به دا خبره کوله مسلمانانو ته به وي تا سره یو او د کفارو ته به وي تاسو سره یو.
نو علماء کرام ذکر کوي وای د دواړو فریقینو چې کمنر هغه به خوشاله ساتل، مسلمانانو له هم ترجیح ورکولا او کفارو ته به خپل ځان شو کوخه. نو ځکه خو شاعر وای کنه وای دورنګي چوڑ کر یک رنگ ہو جا، دا دورنګي پریدا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا موم شا سم نرم شا او یا سم غټه شنو. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای د منافقانو چونکه دا منافقت په دې تمام جرایمو کې لوی جرم دی او د منافق سړي د پاره سزا چې کم ده کنه په جهنم کې د ټول نه لاندې کومه درجه چې ده نو هغه د منافق سړي ده. او زنوام ګوري الله په خپل کلام کې ارشاد فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سړی چې کم دی کنه د پاره د جهنم د ټولو نه لاندې طبقه ده. اوس منافق څه ته وایي؟ لږ به منافق هم پیژنو کنه، ٹھیک شوه. منافق ویل دی ته شي چې د هغه ظاهر او باطن د یو بل نه مختلف وي. په ظاهر کې یو شانتي او په باطن کې بل شانتي. دغه د دې منافقانو کیفیتو مسلمانانو ته به ځان مسلمان ښکاره کو او په زړه کې دنه ایمان نه وکا. نو که ستاسو خیالي په نن دور کې هغه منافقت چې کوم دی کنه دا د حد نه سیوا شوی دی. نو هغه په ظاهر کې یو شانتي او په زړه کې دنه چې کوم دی هغه بل شانتي ښه. ٹھیک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي وای د منافق سړی چې کوم ده کنه د منافق سړی خوله چې کوم نه هغه د ګبین نه زیاته خوږی او زړونه به د شرمخانو نه زیات خطرناک وي. نو نو ګورئ نو مخامخ چې د سره کینی کنه بس ته وای چې ته دی د زمانی ولی الله دی ښا. او چې رستو جی کنه نو بس دومره څه بدر پسې وای دومره. نو حالانکه د منافق سړی د پاره دو خبرې چې کمنر حق دا انتهایی خطرناکې دي. یو د منافقت سزا چې کمنر حق دا د کفارو نوم زیاته سخته به ملاویږي او د منافق سړی د پاره ټول عمر خفګانی. نو ځان به ګورې د دغه سزاګانو نه بچ کوو. ٹھیک شوه. نو یو هغه منافق ته چې صحیح ظاهري منافق او بل هغه چې کوم اعمال د منافقت پکې موجود وي. نو آیا تاسو ته نن دا خبره واضحه کوم چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې کوم منافقانو هغه منافقان اوس هم شته او که نشته. ٹھیک شوه. او بله خبره دا ده چې د منافق چې کوم دی پہچان به څنګه کیږي. د الله پیغمبر مونږ ته د هغې علامات ښودلي دي چې آیات المنافق کې ثلاث د منافق سړي به درې نښي. لومبې اذا حدث كذب، خبرې چې کوي نو څه به وایي؟ دروغ به وایي. و اذا وعد اخلف، چې کله وعده کوي کنه نو د وعدې خلاف ورزي به کوي. و اذا اؤتمن خان، او چې کله ورڅخه څوک امانت کیږي کنه نو په هغې کې به خیانت کوي. و اذا خاصم فجر، او چې کله د چا سره خبرې اترې شور شغب شي کنه د چا سره لغونته کې اختلاف راځي کنه نو دی به کنزل کوي، بجره دی به وایي. نو نن وروڼو که وګورو کنه نو په دې علاماتو کې مونږ کې کمی او نشته. دروغ مونږه تاسو وو، امانت کې خیانت زمونږ شته، وعده خلافي خو نن عامه ده. خلک اکثر ورته بس 15 منټه کې رالم او سی په ګنټو باندې چې کم نه هغه انتظار کوي. دام ګورې وعده خلافۍ کې راځي نو لهذا ځان نه به ګورې د دغه د منافقانو د اعمال به ګورې د ځان نه لږ وباسو. خجیب قالو نو وایي دی انا بېشکه موږ چې یو ماکم تاسو سره یو، انما بېشکه خبره ده د نحنو موږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي یو د مؤمنانو پورې. الله تعالی یستهزئ بدل د ټوکو به ورکي بهم دیتا ویمدهم او زیاتی دی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې یعمهون دی به وي سرګردانه. چې څه دی الله ولا موقع ورکوي. الله ولا بیا موقع ورکوي چې یاره څه دی دی چې کم دی کیدای شي چې دی اوس لغونته کې سم شي. حالانکې د الله پیغمبر چې کم دی که نه الله تعالی الله خپل پیغمبر ته بیل منافق دی ورته ښودلی و.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو رازدار صحابي دی حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی کنه دته هغه د ټولو منافقانو دا نمونه وته ښودلي چې پلان کې منافق دی، پلان کې منافق دی، پلان کې منافق دی، پلان کې منافق دی. نو علما ذکر کوي وایي حضور چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله کنه نو حضرت عمر ورڅخه راغلی وی یا حذیفه یا اخی اے زما وروره څه چل دی؟ وی د منافقانو دا لیسټ وګوره چرته د حضرت عمر نوم خو به پکې درته د الله پیغمبر نی ښودلی، حضرت عمر خو به پکې نی. حضرت حذیفه چې کوم دی کنه هغه به ته په ژړا شوی یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین تاسو خو سوچه مسلمانان یئ، تاسو خو د ایمان هغې کمال ته رسېدلي یئ. د الله پیغمبر چې د حضرت عمر فاروق کم صفات بیان کړي دي کنه د الله پیغمبر ارشاد فرمایي چې لو کان بعدی نبیا لکان عمر، که زما نه رستو بل پیغمبر وی کنه نو به څوک و؟ هغه حضرت عمر او بل وی چې په کومه لاره باندې عمر راځي کنه وی په هغه لاره باندې شیطان نه ځي. د عمر نو علما ذکر کوي وی چې کله په دې انصارو کې به څوک وفات شو کنه مدینه منوره کې نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه با حضرت حذیفه ته کتل. نو که په جنازه کې به حضرت حذیفه صاحب موجود نو عمر صاحب به جنازې لته، خو که حضرت حذیفه صاحب به پکې نه و کنه نو عمر صاحب به پوه شي چې یاره دې سړي کې څه بوی شته، د کې څه چل شته. نو د الله پیغمبر الله تعالی منافق سړي د جنازې نه منع کړی و کنه چې ولا تصلي علیهم منهم ماتا ابدا ولا تقم على قبره. ته دې حضور ته الله حکم کړو چې موږ د جنازې به پې نه کې. نو حضرت حذیفه چې کوم دی کنه هغه چې د چا جنازې له به نه ته نو حضرت عمر به هم هغه له نه ته دا څه دی؟ دا وی منافق دی. ٹھیک شو. نو علما ذکر کوي الله او د الله پیغمبر ته ښه پته وه خو د هغې نه باوجود یې ورته موقع ورکړې وه، که موقع ولا ورکړې وه. خجی اولئک الذین دا خلق دی اشتروا چې واغسته دی الضلالة گمراهی لرا بالهدى په بدله د هدایت کې استبدلوا څه چلې وکړو دا گمراهي دی مختاره کړه پس سره الضلالة ای طول النفاقی د منافقت دا همیشوالی پس سره بالهدى اے بالایمان الظاهری ز خپل ځان ظاهره کې مسلمان ښکاره کو خو حقیقت کې داسې نه وکړه. نو فما ربحت پس اس فایده ونه کړه تجارتهما هغه تجارت ته دی ځکه څه دی هغه ابدي نه فتې نه ختمه شوه. نو د منافق سړي صرف هغه دنیوي اغراض او مقاصد دی مخې ته پراته وو خو چې کوم ابدي فایده وه نو هغې نه محرومه شو. وما كانوا او ندی محتدین هدایت مندون کی اے هو هدى الكامل بهدایت القرآن د قرآن مجید د وجه نه چې کوم هدایت کامل دی کنه د هغې نه محرومه شو. نو علما ذکر کوي په دې کې یو مسله ده، هغه مسله دا ده کنه چې کله یو انسان په یو انسان کې د منافقت د خصلتونه د منافقت د عادات رالل کنه نو د زړه نه د ایمان هغه کمال چې کومه درجه نو هغه ترې نه ختمه شي. نو چې د ایمان د کمال درجه ترې ختمه شي کنه نو بیا سره بیا دغه انسان ته په عباداتو کې هغه لذت او خوند نه میلاویږي. نو علما ذکر کوي وایي د انسان د قبولیت د عبادت د قبولیت یو د ټولو نه لویه نښه چې کومه ده کنه هغه دا ده چې ته یو عبادت وکړي او د عبادت د کولو نه پس تا د زړه ته اطمینان او یو سکون میلاو شي کنه نو بس ته پوه شه چې دغه عبادت ته الله دغه عبادت ته الله قبول کړه. ٹھیک شو. او که چېرته ستا په دې زړه کې هغه چین او هغه سکون او هغه خوشحالي پیدا نه شوه نو پوه شه چې ستا په دې عبادت کې کمی دی، دغه امپرومنټ پکې لږ پکار دی، لږ په خشوع کې، لږ په توجه کې، لږ په اعمالو کې، لږ چې کوم در هغه په استحضار کې په هغې محنت وکړه عبادت په د عباداتو هغه لذت په درته حاصل شي. مثلهم مثال د دی کمثل الذی پشان د آکس ته استوقد نارن چې بلی که اور لرا
فلما پسر کله چې اضاعت رڼا شوه ما حوله چار چاپیره د دې اورنا ذهب الله بوتل کړي دی الله تعالی بنورهم په رڼا د دوی سره. نو علما ذکر کوي د عربو دستور او طریقه به دا وه که نه چې کله په یو لاره باندې به سفر کو او یو ځای کې به پړاو کو دمه به کوله نو په هغه ځای کې به اور بل کو. نو چې اور به بل که که نه نو د دې اور به دوه فایدې وشوي. یو فایده به دا وه چې د دې په دقه ځای کې چې کوم موزي او ضرر رسا څیزونه به و که نه هغه به د دې ځای نه لاړل. او بله خبره به دا وه چې دقه اور به بلیدو نو خلقو ته به پته لګېده چې دقه ځای کې انسانان دي دقه ځای کې قافله ده دقه ځای څوک مسافر دي. ښه ځکه علما ذکر کوي عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خلیفه شه که نه نو یو ځلې په مدینه منوره کې د خلقو حالات معلوموي د مدینې منورې په دې کوڅو کې ګرځي نو د مدینې منورې نه بهر صحرا طرف ته چې وکتل که نه نو اور بلیدو عمر فاروق رضی الله عنه هغې طرف ته روان شو نو چې کتلې که نه نو یو بل سړی دی چې هغه د عمر فاروق نه مخکې روان دی. عمر فاروق قدم ورتیز کو هسې نه چرته دا سړی د قافلې والو ته نقصان ونه رسوي. نو چې ورمخکې شه که نه نو چې وی کتل نو هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نو عمر فاروق ورته وی یا عبدالرحمن ابن عوف حالانکه سرمایه‌دار صحابي دی مالدار ترین صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف ځکه د عبدالرحمن ابن عوف هغه واقع به تاسو اورېدلي ٹھیک شوه. نو دغه عبدالرحمن ابن عوف امیر المؤمنین ترنه تپوس کوي یا عبدالرحمن ابن عوف چېرته ځي؟ عبدالرحمن ابن عوف ورته وی یا امیر المؤمنین وی ما وکتل چې د مدینې منورې نه بهر د مسافر یو قافله راغلې ده او زما دغه مسافر به چې کوم هغه په لاره به سفر کړی ستړي شوي وی نو دی به دمه وکړي او زما چې د دی د دې قافلې او د دی د دې سامان چوکیداري وکړم. نو علما ذکر کوي امیر المؤمنین ورته یا عبدالرحمن ابن عوف ته به یوازې نه ځې ته ځه زه ځم دا د امیر المؤمنین ډیوټي ده. نو علما ذکر کوي قافلې والا ټوله شپه آرام وکړو او امیر المؤمنین او حضرت عبدالرحمن ابن عوف والا ټوله شپه څوکیداري وکړه. د نن دور یو معمولي غونته کې افسر ګوټې به داسې وکړي یو معمولي غونته کې چې کوم هغه زمونږ افسر خو یو طرف ته که زمونږ د دې کلي یو معمولي چیرمین به داسې وکړي. نو علماء کرام ذکر کوي ویا د عربو دستور داو چې دی به اور بل کو نو دا به دلیل د دې خبرو چې دغه ځای کې قافله ده او دغه ځای کې خلق دي. نو علما ذکر کوي مثلهم مع حضور النبي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په موجودګۍ کې دی د دې نور ایمان د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کوم هغه رڼا د هدایت راوړې ده چې هغه یې وانغسته که نه نو دغه خلق صرف د هدایت طالبان نه دي دغه خلق د دنیوي اغراضو طالبان دي. دا د دې آیت مضمون دی. فلما پس هر کله چې اضاءت رڼا شوه ما حوله چار چاپیره د دې اورنا ذهب الله بوتلل کړي دی الله تعالی بنورهم په رڼا د دوی سره وترکهم پرېښودلی دی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون دی نه ویني لاره حق لره چې کومه څه ده د نجات لاره ده کوم د حق لاره ده. نو فی ظلمات نو علما ذکر کوي ظلمات دا جمع ذکر کړی ده او جمع په دې بنیاد باندې راوړی ده چې ظلمات تیارې ډېرې. نو بعضې علما ذکر کوي د دې نه مراد تیارې څه دي الظلمة عذاب الله د الله د غضب تیارو ٹھیک شوه او بل الظلمة عذاب د الله تعالی د عذاب تیارو ورپسې الظلمة قبر د قبر هغه تیارو ٹھیک شو جی. نو علما ذکر کوي وترکهم فی ظلمات نو مطلب سره د الله تعالی په قهر کې وي د الله تعالی په غضب کې وي او قبر به تور تور تن تیار وي
ٹھیک شوه ځکه سره د قرآن هغه رڼا یې ځان سره نه ده وړې که نه ځکه قرآن د انسان دپاره په قبر کې د رڼا ذریعه ده نو مونږ تاسو له پکار دا دي چې د قبر هغه توره تیاره چې کوم ده که نه ته مونږ تاسو ته روزانه آواز کوي او څه وایي انا بیت الظلمتي ای د الله بنده زه ګورې د تیارو کور یم ښه وانا بیت الوحشتي زه ګورې د وحشت کور یم د خطرو کور یم ښه وانا بیت الوحدتی زه ګورې د یوازیوالي کور یم زه ګورې د یوازیوالي او بل وانا بیت الحیتی زه ګورې د مارانو د لړمانانو کور یم او ماران او لړمانان هم ګورې اخوا دی خوا نه حدیث کې راځي که نه وایي 99 ماران به پې داسې مسلط کېږي داسې چې کم سي کم بیلمازه سړی کم د الله نافرماني نو په هغه باندې به 99 ماران داسې مسلط شي که نه وایي که د یو مار په دې روی زمین باندې سا واغسته که نه وایي تر قیامت تر سبا پورې به شین ډکې زرغون نه شي دومره خطرناک ماران او په ده باندې به لګیایي بس سهار او ماښام بس د یو موز نه د یو موز ټیم نه به تر بل موز ټیمه پورې نو د بل موز ټیم نه واله تر بل موز ټیمه پورې مسلسل به پې لګیایي بس خوري به نو ٹھیک شوه نن د دې دنیا دا مار چې مونږ صحیح کړو که نه نو څومره یاره په مونږ راځي څومره مونږ هغه پریشانه کېږو نو چې د قبر هغه ماراني او د قبر هغه لړمانان حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي که نه وایي یو لړم دومره غټ دی چې سره لکه د بوختي اوښ عمره څه مو خیال دی اوس چې هغه مار او لړم چې کوم در هغه در باندې مسلسل لګیایي خوري دي الله دې مونږ له امان راکړي نو د قبر نو د قبر له ځان له غم پکار دی ګورې د قبر له به د رڼا غم کوو د قبر له به چې کوم در هغه د کشادګۍ غم کوو ځکه قبر دا مرحله نه ده دا ګوره ډېره سخته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي که نه وایي ما چې څومره خطرناکې مرحلې دي که نه وایي د دې ټولو خطرناکو مرحلو نه زیاته خطرناکه مرحله د څه ده دا د قبر مرحله ده او مونږ تاسو ګوره ډووو هم ده د قبر ګوره ډېر ناکاره منظر دی الله دې زمونږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي مونږ دې الله کامیاب کړي پکې نو او بیا د قبر د هغه چې کله انسان په دې قبر کې کېښودی شي که نه او ستا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وایي د قبر دا ړومبنۍ شپه نه ده دا ګوره ډېره سختۍ ګوره ډېره سختۍ دا 2 شپې چې کوم نه دا د یادولو قابلي یو د قبر ړومبنۍ شپه او یو د چې سبا له به قیامت وي هغه شپه چې کوم ده که نه ته به ډېرې خطرناکې ډېرې خطرناکې الله دې زمونږ په حال رحم وکړي ښه لا یبصرون دی نه ویني لارې د نجات لره صمن کاڼه دي دی بکمن ګونګیان دي دی عمیون لاندري دی فهم لا يرجعون پس دی نه ویني حق لره دی نه دي واپس ګرځېدونکي حق ته نو علما ذکر کوي صمن کاڼه دي عن سماع الحق د حق خبره نه اوري پیغمبر ورته لګیا دی د پیغمبر ملګري ورته لګیا دي علما ورته لګیا دي خو اوري نه نو او بل بکمن ګونګیان دي د حق خبره په دې زبان راولي نه حالانکې خبر ته پته را او بل عمیون ړانده دي د الله تعالی د قدرت عجایب په دې خپلو سترګو باندې ویني خو د هغې نه باوجود هم نه پوهېږي ځکه څه دی هر گیا ایک الضمیر گوید وحده لا شریک له گوید په دې ځمکه کې په دې کائنات کې هر ذره د الله د وحدانیت چغې وایي هر ذره د الله د وحدانیت چغې وایي او بل یو شاعر دی هغه لیکلی دی که نه وی انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم په دې زمانه کې چې دا کوم انقلابات راځي که نه رز شپه راځي ګرمي راځي یخني راځي رز اوږده شي شپه لنډه شي دا انقلابات چې راځي دا د الله تعالی د وجود دپاره دلیل دی ښه جي فهم پس ندی دی لا یرجعون ندی واپس کیدون کی حق تا دی منافقت دا چی دا منافقت پریگ دی او حق طرف تراشی او کصیبن یا مثال دی من السماعی پشان دا تیز باران دی چی وریگی دسنا
د اسمان نه، فيه پدی کی ظلمات تیریوی. نو علما ذکر کوي د دې نه مطلب احکام القرآن. نو د قرآن د احکامات د اسلام د قوانین دا دیت زیاتې ښکارېږي ښه. ورادون او ګړزار وي. علما ذکر کوي د وعید الکفر د دې کفر چې کوم وعیدات ته هغه دي. وبرقنا او رڼاګانې دي. نو د رڼاګانو نه مطلب څه دی؟ نور الدلائل الحق، د حق چې کوم دلایل دي کنه د هغې رڼا ده. نو عجیب یجعلونا ګرځوي دی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو کې من الصواعق د وجې د تندرنا حذر الموت د یرې د مرګ نه چې څه دی اسې نه چرته د دې تندر د وجې نه چرته مړه نه شو. نو علما ذکر کوي من الصواعق خوف من وعیدات المعاصی چې کوم د دې ګناهونو هغه وعیدات اوري کنه نو یریږي. خو د هغې نه باوجود چې کوم دی د خپل کردار او د خپل اعمال د اصلاح څه فکر نه کوي ښه. والله الله تعالی محیط احاطه کوونکی بالکافرین په کافرانو باندې بغلبة الاسلام. الله تعالی به اسلام له غلبه ورکړي. نو یکادو نږدې ده البرقو چې دا رڼا یخطفو ختم کي ابصارهم نظرونه د دوی کلما ارکله چې اضاء لهم رڼا چې دوی ته مشو فیه نو دوی تل کوي په دې کې چې څه دی کله سي دی هغه خپل دنیوي اغراض او مقاصد ورته مخې ته ښکاره شي که نه نو دی ورمخکې شي. خو چې کله هغه دنیوي اغراض او مقاصد دی ته نه ښکارېږي نو بیا یو طرف ته هم نه ځي ښه. وَإِذَا أَظْلَمَ کله چې تیار شي علیم په دې باندې نو قاموا ودرېږي دی د منلو نه. ولو شاء الله که چېرته غوښتلی الله تعالی څه دی تعذیبهم حالا که الله غوښتی چې اوس وله سزا ورکړي که نه نو الله خو قادر دی چې ورکړې وه وله خو نه یې ورکوي. وله ولې الله تعالی د ظالم او د بدعملي ته د ګناهګار ته چې کوم نه الله تعالی موقع ورکوي. ځکه قرآن مجید کی آیت ته کنه وای که الله د انسانانو ته فوراً د دې ګناهونو سزا ورکولی کنه نو په دې لوی زمین باندې به یو مخلوق هم بچ نه پاتې شوی ښه. ځکه موږ ټول ګناهګار یو، موږ ټولو نه غلطیانې کېږي، موږ ټولو نه خطاګانې کېږي. خو الله ګورې فوري طور سره موږ له سزا نه راکوي. جبرئیل امین راپسې نه رالیږي چې بس د دې ګړګړونه یې ونیسئ، نه بلکې الله تعالی موقع راکوي. وایي یاره کیدی شي اوس سم شي، کیدی شي اوس سم شي. نو علماء کرام ذکر کوي وایي د الله تعالی د طرف نه موقع ملاوېدل چې کوم دی که نه یا خو دا څه دی یا خو د دې انسان دپاره د استدراج سببي او یا دی چې د الله تعالی د طرف نه د دې انسان ته د ده په اولاد کې رستو د خیر د راتلو توقع نو ځکه الله دې انسان ته غږ نه کوي ښه. لذهبانو خامخا ختم کړي به وو بسمعهم او قوت اورېدو د دوی وابصارهم او قوت لیدو د دوی. ان الله بشک الله تعالی چې دی علا کل شیء پر یو شیز باندې قدیر القدرت لرونکی دی. الله قادر دی، الله قادر دی چې فوري طور سره ورته سزا ورکړي. خو د هغې نه باوجود ورته سوی نه نو ولی حکمت میں درته ووي چې الله تعالی د انسانانو ته موقع ورکوي چې کیدی شي د توبه وباسي. ځکه روایت کې راځي که نه، روایت کې راځي وایي د غزوه احد په موقع باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی که نه دا غاښونه مبارک چې شهیدان شو که نه. خو ګوره یاد ساتئ دا خبره مونږ تاسو ډېر اورو د حضور علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک شهیدان شو. خو ګورې که ستاسو خیالي غاښ چې مات شي که نه نو دا لغونته کې بد ښکارېږي. خو ګورې د حضور علیه الصلاة والسلام دا غاښ مبارک داسې نه و مات شوی چې هغه بد لګي. ګورې دا خبره ذهن ته راولئ چې د حضور علیه الصلاة والسلام دا غاښ مبارک چې کوم دی که نه دا لغونته کې د یو سایډ نه مات شوی و چې د هغې سره په حسن کې نوره اضافه راتله. پوهیږئ تاسو ور داسې نه و چې ګینې غاښونه لکه بعضې اوقاتو کې دا غاښ غورځېدل غاښ ماتېدل چې کوم دی که نه انسان په دې باندې لغونته کې ښه نه ښکارېږي که نه
ټیک شو. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام غاښ مبارک چې کوم دی هغه د یو سایډ د لغونته کې داسې دا یو سایډ معمولي غونته کې کټ شوی و چې د هغې د وجې نه هغه په حسن کې نور هم اضافه راتله، ښایسته به ښکارېده، ښایسته به ښکارېده، ځکه د الله محبوب و که نه. الله تعالی ګورې خپل محبوب عیب جن کو نه ښه، الله خپل محبوب چې کوم دی که نه هغه عیب جن کو نه، ځکه چې د الله محبوب وي نو الله تعالی خو د خپل محبوب د حسن د هغې لاج خو به ساتي که نه. ښه جي. یا ایها الناس ای خلقو اعبدو بندگی وکړئ تاسو ربکم الذي د رب ستاسو آزاد خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي یئ والذین خلق من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي. نو علماء کرام ذکر کوي د رکوع کې چې کوم دی د رکوع کې دلایل د وحدانیت تباري تعالی ذکر کیږي، ځکه مخکې رکوع کې هغه مدعا ذکر شو چې تاسو د الله تعالی عبادت وکئ، د الله تعالی بندگی وکئ، د الله تعالی وحدانیت تسلیم کئ. اوس د اثبات د توحید دپاره دلایل عقلیه خارجیه فی الآفاق ذکر کیږي. هغه څه دي؟ هغه دلایل عقلیه یو دا چې ګورې د الله تعالی د عبادت قابل دی، تاسو عبادت وکئ. ولې وکئ؟ تاسو یې پیدا کړي یئ. لومبی چې ستاسو تخلیق یې کړی دی، او بیا ستاسو د تخلیق دپاره چې کومه ذریعه ده ستاسو پلاران او ستاسو نیکونه یې پیدا کړي دي. نو علما ذکر کوي که نه وایي انسان د دې خپل بدن ته لږ سوچ وکړي که نه نو د دې انسان په دې بدن کې داسې د د بدن دا چې کوم نظام دی که نه دا چې په کومه طریقه باندې چلیږي، زمونږ د خوراک نظام، زمونږ د ساه نظام، زمونږ د وینې نظام، زمونږ د دماغو نظام، زمونږ د سترګو نظام، زمونږ د اورېدو نظام، زمونږ د چې کمدنه هغه د ټچ کولو نظام، زمونږ د ذایقې نظام، زمونږ د لیدو نظام. نو چې د هر یو نظام ته رستو سوچ کوي که نه نو ګورې څه دی بلا اختیار به د دې ذهن ته دا خبره راشي چې د تمام کارونو کوونکې یو الله دی، او بغیر د څه فیول نه، بغیر د څه خرچې نه بس زمونږ په دې بدن کې چې کمدنه دا مشینان پکې لګیا دي چلیږي. نو مونږ ته دننه پته نشته ښه، مونږ ته د خپل بدن د اندرون اوس زمونږ په دې سترګه کې دننه څه دي مونږ ته پته نشته، الله یې چلی هم ګورې ښه. حالانکې ساینسدانان وایي که نه وایي د دې انسان په دې سترګه کې دننه چې کوم دی وایي داسې 10 لاک رګونه دي چې هغه مایکروسکوپیک دي، هغه په سترګو لیدی هم نه شي، هغه په مایکروسکوپ کې خوردبین باندې به یې ویني ښه. که په هغې کې یو هم ډیمیج شي که نه او یو رګ هم هغه خپل کار پرېږدي نو انسان د رنګونو تمیز نشي کولی بیا ښه. نو اکثر خلق بیا هغه ته کلر بلایند وایي ښه. ټیک شوه، هغه لګیا دي هر یو مشین چې کوم نه هغه خپل پراپر طریقې سره لګیا دی کار کوي ښه. یو ورځ یې پکې دا ونه وي چې یاره لوډ شیډینګ دی، یونټ ګران شو، احتجاج یې ومونه که ښه. یو ورځ یې ګورې دا ونه وي چې یاره پټرول ګران شو، یو ورځ راته دا ونه وي چې یاره تنخوا نه میلاویږي په ټایم باندې ښه. مستقل لګیا دی چې کله نه پیدا یو که نه بس زمونږ د دې بدن چې کوم مین پمپ دی نو هغه چلیږي، او چې تر کومې پورې ژوندي نو هغه به چلیږي ګورې ښه. هغه زمونږ زړه دی، زمونږ بدن چلیږي چې کوم نه په دغ کې موټر باندې ښه. بس چې دغه موټر کله ودرېږي که نه بس خبره ختمه شي بیا ښه. ٹھیک شو. او حالانکه داسې مونږ ته د هغې د خپل زړه د دننه چې کمدنه د کیفیت مونږ ته پته نشته چې څنګه دی زمونږ په دې زړه کې چې کمدنه هغه د وینې دا سرکولیشن څنګه کېږي، زمونږ د دې زړه دا رګ چې کم دی مین آرټري دا څنګه دی، بیا چې کمدنه په دې کې کمزوري راغلی دا تنګ شوی دی، دا پلن شوی دی، دا کمزوری شوی دی، د دې مونږ ته پته نشته. او الله ته هر څه علم دی. الله تعالی وی بنده لږ سوچ وکړه د خپل تخلیق ته څنګه مې پیدا کړی، یو داسې شاهکار مې پیدا کړی که نه که د تمامي دنیا د انسانان را یوځای شي که نه نو ګورې د یو انسان چې کوم الله پیدا کړی دی د یو لاس دا ګوتم نشي جوړولی ښه.
یو لاس دا ګوتم نشي جوړول چې پاغي کې الله کم کم فنکشنز اخودري څنګه چې کم نه دا لګیا د کار کوي بیا چې کم نه چې کم د انسان د بدن کم نظام دی کنه نو انسان په خپل عقل باندې دغه کار نشي کولی. نو علما ذکر کوي الله تعالی لومبه دلیل چې پیش کوي نو سبي الله تعالی وحده لا شریک ذات ته یکتا د عبادت کوي. ولی تاسو پیدا کړی ښا یا ایها الناس خلقو اعبدوا بندگی کوي تاسو نو د اعبدو په معنا د وحدو سره الله یو اومنی ښا ربکم الذی درب تاسو آباد خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین خلق من قبلکم چې مکه تاسو ندی لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د عذاب نه. څوک د الله تعالی وحدانیت منل دا سبب د نجات عذابنا. کچرته د دنیا نه یو سړی مسلمان لړ کنا نو کده ډیر ګناګار دی یو نه یو ورځ بده الله تعالی به د دې جهنم نه روباسي جنت ته بزي. دا زمونږ ایمان دی. خو کچته یو سړی چې کمندر بغیر د ایمان د دنیا نه لړ کنا نو بس د عذاب نه بچ کېدل نشته دی به همیشه د پاره په جهنم کې پروتي ښا. الذي الله تعالی آذات جعل لكم الارض چې ګرځولې دستاسو د پاره ځمکه فراشن فرش بچونا والسماء واسمان بناء چت محفوظ. نو علما ذکر کوي فراشن د ځمکې داسې جوړه کړې ده کنه چې د دې انسانانو تمام ضرورتونه پکې اخودي دي. نه ډیره سخته جوړه کړې ده نه ډیره نرمه جوړه کړې ده بس د انسان مزاج ته کتلې دي ښا. لکه کچارته د ځمکه ډیره زیاته سخته وي د دې انسانانو بقا چې کمنه په دې ځمکه باندې بیا ممکنه نه وه او که ډیره نرمه وي نو بیا نشوه کېدی. الله تعالی د دې انسانانو د مزاج مطابق د ځمکې پیدا کړه. والسماء واسمان بنان چت مضبوط وانزلا نازلی من السماء د جانب الاسمان نمان باران لانبات نباتاتی چې څه چل کوي دا نباتات پې راوټوکوي ښا. فاخرج به پس راوباسي په دې سره من الثمرات مختلف قسم میوجات او ګیاګانې رزقا لکم چې رزق ستاسو دپاره او ګیاګانې ستاسو د چارپایانو دپاره. فلا تجعلوا پس تاسو مګرځوئ لله دپاره د الله تعالی اندادن شریکان وانتم تعلمون وحال دار چې تاسو خو پوهیږئ چې څه دی لا تفعلون شیئا من المذکورات چې دا څه دی دا چې کوم مذکور څیزونه دي کنه دا د الله نه ما سوا بل څوک نشي کولی. دا هر څوک دا خبره تسلیموي ښا. نو علما کرام ذکر کوي دې ته دلیل مسلمه وایي ښا. د علم کلام په زبان کې دا هغه دلایل دي چې دا هر څوک تسلیموي چې دا کار د الله نه ما سوا بل څوک نشي کولی ښا. ځکه پیدایش د الله اختیار دی باران راولول د الله اختیار دی. ځکه علما ذکر کوي کنه وای فرعون چې کله د خدایي دعوی وکړه کنه نو یو ځلې په دې مصر کې قحط سالي رااله باران بند شو نو د مصر دا ټول خلق راجمع شو او د فرعون تکې ناستل وی تا چې د خدایي دعوه کړې ده اوس وی باران پکار دی په مونږ باندې باران نه ورونو. نو علما ذکر کوي وای فرعون چې دا خبره واورېده کنه نو د څخه بیا د دې سهل نو یو ورځ راولګېدو ځان سره خپل پوره لښکر را روان کو او یو نامعلوم سفر باندې روان شنو. نو علما ذکر کوي چې لږ مخکې لړ شي کنه نو د دې خپل لښکر نه څه واپس کی وای ځئ تاسو مصر ته لږ نور مخکې چې لړ شي نو نور را واپس کی حتی چې دا فرعون یک یوازې پاتې شخه. نو د دریای نیل په کناره باندې سفر کو نو یو پهاړي علاقه وه چې په هغې کې یو غارو نو فرعون هغې غار ته وردن نشو. داسې چاپېر یې وکتل لومبۍ جایزه واخسته چې په دغه علاقه کې څوک خوبی نه چې راشي او زما دا کیفیت وویني. ځکه ځان ورته بد ښکارېده که نه چې دومره غټې خبرې کړې وي دومره لویه دعوه یې کړې وه نو څه دی ځان ورته بد ښکارېدو. نو چې پوه شي چې یاره دلته کې خو د انسان د راتلو څه امکان نشته که نه نو غار ته وردن نشو او الله ته په سجده باندې پرېوتو.
کتابونه ذکر کوي وای دومره الله ته وجړل دومره کنه وای چې د دې اوخ کو د وجه نه هغه په دې غار کې چې کم ده د دې سجدي په دې ځای خټې جوړې شي ښا او الله ته وی الله ما ته پته را چې زه تش چې کم نه هغه سیم تش د ګندګۍ یو ډیران یم نور څه نشته ما کې ښا زه انسان یم زه کمزور یم الله ته خو به څه کې الله ته خو به آخرت کې د خپلو نیکانو بندګانو ته ډېر څه ورکې الله زه یو سوال کوم الله زه یو سوال کوم ماله په آخرت کې هېڅ په راکو خو الله اوس مې د خلقو ته مه ملامته کو ښه اوس مې د خلقو ته مه ملامته کو نو علما ذکر کوي وایي چې د څنګه سر راپورته که که نه نو جبریل امین د دې غار په دې خولې کې ولاړ دی نو دا چې راپورته شو که نه ویرېده وایي چې دی دلته ته وې دلته څه کې ښه جبریل امین مې چونکې په انساني شکل کې راغلی نو ده ورته هغه روب داب ښکاره کو چې ته دلته څه کې جبریل امین ورته وی صاحب زمونږ یو مسله ده یو فیصله دی هغه کول دی ښه وی څه وی فیصلې دپاره دربار ته راځه که نه وی نه صاحب د دې دی فیصله ده دلته کې کول غواړي وی څه فیصله ده وی صاحب وی یو نوکر دی وی چې خپل مالک ورته هر څه ورکوي ډوډۍ هم ورته ورکوي کپړې هم ورته ورکوي هر ضرورت وله پوره کوي چې څه ترې غواړي ولې ورکوي او دا نوکر نه دی دی بیا هم وی د خپل مالک خبره نه مني او د خپل مالک چې کم در د هغه ځای غوښتل غواړي وی د ده څه سزا ده نو فرعون دغه ټیم کې چې کم ده نو د ده ډېر زیات غوسه شو وی د دقې نوکر سزا وی دا ده که نه چې د دې دریای نیل د دې ویښ نه دا خټې راواخلي او د ده په دې خولې کې ور اچول غواړي ښه وی د ده دقه سزا ده وی ښه صاحب دقه فیصله وی دا ولیکه راله ځکه وی زه به خپل قوم ته دا فیصله خوم وی هغوی به زما په دې خبرې یقین ونه کړي چې دا د بادشاه فیصله ده نو فرعون باندې دا فیصله یې ولیکله بیا یې ترې نه په هغې باندې سګنیچر واغسته دستخط یې ورته وکړه چې صاحب دا سرې دا چې کوم نه د بادشاه فیصله ده خو چې کله ډوبېده که نه او د چغې جوړې کړې جبریل امین ورڅخه رالی ورته وي صاحب دا ستا خپله فیصله ده کړې دی راوګوره دستخط ته یې ورته کړی دی ښه دستخط ته یې ورته کړی دی نو علما ذکر کوي فرعون چې د خدایۍ دعوه یې کړې وه هغه هم الله ته وي الله ما ته پته راځي هېڅ نشم کولی الله باران هم تکي الله شین هم تکي الله رزم تراولي الله ارس تا څخه دي الله اوس مې د خلقو ته وي مه ملامت کوکا ٹھیک شو نو علما ذکر کوي وی دلته کې سره باران را ورېدل او دکا میوجات را ورېدل رزق ملاوېدل دا خو الله کوي کنه فلا تجعلوا مگر ذوي تاسو لله دپاره د الله تعالی اندادن شریکان وانتم تعلمون وحال دار چې تاسو خپويږئ وان کنتم او کچرتی تاسو فی ریب پشکی مما دا غسنا نزلنا چې نازل کړي دي مونږه علی عبدنا پخپل بنده باندې نفاتو راوړی تاسو بصورت په یو صورت سره من مثلی په مثل دی قرآن مجید دی به سوي دی به اعتراض کو وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله وی دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی دا وی د ځان نه جوړ کړی دی الله تعالی ورته وی تاسو هم عربي تاسو هم چې کوم در هغه په عربۍ باندې پوهېږئ وی زه تاسو داسې یو کلام خو راړئ نو علما ذکر کوي الله تعالی یو کھلا چیلنج ورکوي تر قیامت تر سبا پورې راتلونکو ټولو انسانانو ته خو چې کله نه قرآن نازل دی که نه تر نن پورې د قرآن په مقابله کې چا داسې یو کلام سو چې داسې یو جمله هم چا ونه وي ځکه دومره د معجز کتاب دی او بیا د حضور علیه السلام د زبان نه چې د حضور علیه السلام ګورې د ورکوټوالي کې تقریبا تر 40 کالو پورې حضور علیه السلام چرته مدرسه کې ناسته نه ده کړې چرته لیک پړې نه دي کړي او بیا د هغې نه باوجود د حضور علیه السلام په زبان باندې داسې یو کلام راتلل چې د تمام عرب ادیبان او شاعران د هغې مقابله نشي کولی که نه نو دا معجزه د نبي علیه السلام ده نو مونږ تاسو یو درود شریف وو که نه غالبا دغه جومات په دې ګوټ کې هم دغه لیکلی وصلی الله علی النبي الامي امي څه ته وایي امي هغه چاته ویلی کېږي چې څوک لیک پړ
نشي کوله. نو علما ذکر کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زبان باندې چې لیک پړې نشو کوله، دا غینه باوجود داس یو کلام چې د تمام عربو سچ د تمام انسانیت ته کوله چیلنج ورکړي. نو علما ذکر کوي وی دا دلیل دی د حقانیت د قران، دلیل دی د حقانیت د رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. وَادْعُوا رَبَّكُمْ سو شهداءکم اغافسوکو مددگاران خپل. نو علما ذکر کوي د شهدا اکم نه مراد دلته کې ای علما اکم چې پتاسو کې کم پوهان خلق دي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیا وین کی جسره ان کنتم فی ریب من ان محمدا یقول من نفسه نعوذ بالله چې کتاسو وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نعوذ بالله د ځان نه دا قران ویل دي. نو تاسو راړی. نو علما ذکر کوي وای د قران مجید مختصر ترین سورت چې کله نازل شي کنه سوره کوثر، نو حضرت علی سے په یو پاڼه ولیکو او د دې خانقاهي په دیوال باندې ولګو. د عربو دستور او طریقه به دا وکنه چې د مقابله لپاره به یو کلام ولیکو، نو به د خانقاهي په دې دیوال باندې به رازبند کو، نو بل با دغه مقابله کې اشعار او مرثیه به لیکل. نو موږ اکثر د طالبانو ته کتاب پڑھاو چې د اغینم د سبع معلقه ویل کیږي رازبند کړي شي. نو دا هغه و کلامونه چې هغه سری د عربیت هغه انتها په هغه کړي و د فصاحت او د بلاغت. نو موږ اکثر د طالبانو ترن چې کله د عربیت د ادب خو کنه عربي زبان صرف او نحو او منطق اوس دا ورته خو کنه، نو دا غي د لپاره اکثر سکی دغه اشعار او دغه کلامونه ورته خو. نو علما ذکر کوي حضرت علی شیخ چې کله دغه د خانقاهي په دې دیوال باندې اولی کنه، نو یو کافر دی چې د عربو د مکې د خلقو ډیر لوی مشهور شخصیت ته کا د اغنم د لبید اغراله اولان دی ورپسې ولیکل ما هذا قول البشر، وی دا د انسان کلام نه دی، موږ خو د انسان د کلام مقابله کول شو، موږ خو د انسان د کلام مقابله کول شو، دا خو د انسان کلام دی نه، نو موږ مقابله څنګه وکړو؟ عجیب. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَچَرْتَوْنَ كَتَاسُ دا کار وَلَن تَفْعَلُوا او هرگز نشی کوله فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نُذَان بچکی تاسو د اور اغنا وقودها الناس چې خشاک تاغ انسانان دي والحجارة او گٹی دي اعدت تیار کړل شوی د للکافرین د پاره د کافرانو. علما ذکر کوي وقودها الناس العصاة من الناس چې کوم په دې انسانانو کې نافرمانان دي نو اغي والحجاره او غټي. نو تاسو په دې ذهن کې به دا خبره راځي چې دا غټي به ولې غورځي، غټي به ولې دوزخ ته ځي. نو علما ذکر کوي وای دا سره دې کې الله تعالی د دې بوتانو هغه عجز ښکارا کوي چې څه دې دغه بوتان اس نشي کوله کچرته دای سو کوله شنو ځان به د الله تعالی د عذاب او د جهنم د غورځېدو نه بچ کړو کنه. او عدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو. وبشر الذین اسلوب د قران دا دی چې کله د کفارو د عذاب تذکره وشي کنه نو ورپسې د مؤمنانو بشارت ذکر کیږي. وبشر الذین او ذیر ورکه خلق تامنو چې ایمان راوړي دي وعمل الصالحات او نیک عملونه کوي ان لهم دا چې د دې پاره جنات باغون دي تجری چې بهږي من تحتها الانهار ولاندې د اونو د دین نهرونه. نو علما ذکر کوي جنات جنتونه به ورته الله تعالی ورکوي. نو جنتونه ګوره اته دي اته جنتونه دي. لومبه جنت الفردوس ته، دویم جنت عدن دی، دریم جنت المأوا دی، سلورم دار الخلد دی، پینزم دار السلام دی، او شپږم دار المقام دی، او وم علیون دی، او اتم جنت نعیم دی. اته جنتونه دي. نو پدی جنتونو کې چې کوم اعلی جنت ته کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وای تاسو چې کله د الله نه د جنت سوال کوی کنه نو جنت الفردوس ته نه غواړي، ځکه سره د جنت ټولو نه اعلی مقام دی او د دین د جنت هغه سلور نهرونه را جاری شوی دي. ٹھیک شو جی. خجیب
من تحت حالان دی دونو د دین الانهار نهرنا الانهار الاربعه چې کم سرور نهرونه دي سبي د غبین بي د شراب بي د پيو بي او د ابو بي کنه ابو بي حجي کلما هر کله چې رزقو رزق ورکړی شي دوی ته منها د دې جنت نه من ثمرة میوې د دې رزقا رزق قالوا نو وایي به دی هذا الذي دا هغه څه دي رزقنا چې راکړی شوي موږ ته من قبل مخکې د دې نه نو علما ذکر کوي دلته کې ورسره چې کوم نن هغه د عبارت مقصد دا دی که نه چې هذا الذي هذا جزاء عمل الذي دا جزا د هغه عمل لکه نه رزقنا چې توفیق راکړی شوی موږ ته په دنیا کې من الایمان والاعمال الصالحه چې ایمان او عمل صالح ته من قبل مخکې د دې نه په دنیا کې واتو راوړی به شي به په دې سره متشابها یو شان علما ذکر کوي متشابها یو شانتي مساوي مع العمل چې څومره د انسان عملي کنه نو دومره به په جنت کې درجه جنت کې به درجه دومره ملاويږي چې څومره د عملي څومره د نیکۍ ښه ولهم د دې لپاره فيها په دې جنت کې ازواج بیبیان به مطهره پاکي کړه شوی پاکي بیبیان به ښه پاکی بی بیانی بی خواه وهم او دی چی فیا پا دی جنت کی خالدون ہمیشہ روشیگی سجل بی چری بجے کمدر پا دی بند فنان رازی بوڑاگان کیگی بنا بدصورت کیگی بنا کمزوری کیگی بنا ہمیشہ دا پارا بزوانان یہی خواه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ستدخلون الجنتا جرد مرد مخلدون ہمیشہ دا پارا با جنت تدا سے داخلی گئی کنا چی صحیح دا نوجوان چی سنگئی خواب چی سب پا مخ پاندی لاگیر نیر آگلی اکثر خلق سوئی وی بہترین نوجوان دیکھا دا زوانی اگا دا طاقت اگا وقت چی کمی کنا دا نوجوانی بس طول عمر بدق کئی گورکا بوڑاگان کی گئی بنا بس ہمیشہ دا پارا با طاقت کی اللہ دی وطا منگا تا سبوزی نو تلل گورے گران دی خواہ مزیدی خو چی وطا لڑ شکا نو علماء ذکر کئی ولہم فیہا ازواج مطہرت پاکی بی بیانی بی دا سنا دا نافرمانی دا خاوننا خاون بچے کمدن آغا نافرمانی بنکئی نو او ازواج مطہرت خاون تا بگوارے بنیتنی گوارے خواہ وہی گئی تاسو اور علماء کرام ذکر کئی ازواج دا جمع ذکر کر شوی دے او دا جمع دا ذکر کول وجہ صدا وجہ دا چی اللہ تعالی بہر یو جنتی تا حورانی ورکی خوا دواوی حوری باورتا اللہ تعالی ورکی او یو حور چی کم دکنا اگا با دمر خائستی دمر حسین بای کنا وی چی کلا اوبس کی کنا نوی پا دی مرائی کی دننا اگا اوبا چی کمی تیری گی اگا اوبا با در تخکاری گی خوا او وای دتا او وای چې کسي وای د دې په دې اډو کې دن چې کم نلې دې هغه به در تخکاری کې دومره خيستا او نفیس پیدا ٹھیک شو جی نو علماء کرام ذکر کوي حورانه به الله تعالی در کوي خود د دې دنیا د بیبي مونږ ورل تکي وسره د دې نه نخلاصي کوي ګوري د دې نخلاصي کوي دا بدر سره هغه یو ځلی هغه یو ځلی یو دغه چې کم دی یو ښځې چې کم دی مولانا صاحب نه تپوس کو مولانا صاحب په جنت کې چې کم دی که نه په جنت کې به وي دې سړو ته به وي حورانې میلاویږي وي دې ښځو ته به څه میلاویږي هغه مولانا صاحب ورته وي دې ښځو ته به خپل خاوندان میلاویږي نو دې هغه ښځې ورته وي جي بیا پې موږ څه کوو بیا د مړېدو د جنت ته د تلو څه فایده ده چې دی سره په جنت کې پرته یو که نو مطلب دا دی چې جنت کې به الله تعالی دی مؤمنانو ته بیبیانې به ورکوي حورانې به ورکوي وهم فیها خالدون همیشه به مرګ به در باندې نه راځي دمڑے دو فکر بدر سرنی ہمیشہ بخوشحالی کا ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یستحی شرم نکی یضرب آدھا چھ بیان کی مثلا ما بعوضتا مثال دے و ماشی او دمج ذکر دی با اعتراض کو پا حقانیت تو قرآن باندے ویدہ قرآن سنگا دا اللہ کلام دے
وی پدې کې خو کله د ماشي ذکر راځي، کله وی د مچ ذکر پکې راځي. وی سره وی د لوی خلق وی اغه نه خو دومره وړي وړي خبرې، دومره سپکې خبرې خو نه کیږي کنه. وی کدا د الله کلام وی کنه، وی پدې کې به د مچ او د ماشي چې کم نه د دې تذکرہ بن راتله. الله دلته کې د اغه جواب ورکړي چې ګوره الله تعالی د دې مچ او د ماشي تذکرہ چې کوي دا د الله د قدرت یو دلیل دی. دا ماشاء الله تعالی پیدا کړی دی کنه، نو د بدن کې دننه څه دی؟ د په بدن کې دننه دماغ هم دی، د په بدن کې دننه سترګې هم دي، د په بدن کې دننه د معده هم ده، د په بدن کې دننه د رګونه هم دي، د په بدن کې دننه د زړه هم دی، د په بدن کې دننه نور د هغه نرو سیستم دی. دغه نو علما ذکر کوي کنه، وایي چې د ټول نظام ته انسان سوچ کوي چې د دې ورکوټې غونته کې ماشي په بدن کې دا دومره لوی نظام دی کنه. دا د الله د قدرت یو شاهکار دی. ګورئ دا د الله د قدرت یو شاهکار دی. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی شرم نه کوي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما بعوضة یو مثال د شو د ماشي فما فوقها یا سپک د دینا یا پورته د دینا فاما الذین پسر چې خلق آمنو چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون نو تصدیق کوي دی انه الحق چې بېشکه دا مثال حق دی او ثابت دی من ربهم د جانبه د رب د دینا واما الذین ور چې خلق تی کفرو چې کافران شوي دي فیقولون پس وایي دی ماذا اراد الله څه د اراده د الله تعالی بهذا مسئلہ پا ذکر کولو دا دی مثال سرا یضل به کثیرا گمراہ کئی پا دی ذکر دا دی مثال سرا دیر خلق ویہدی ہدایت کئی به پا دی سرا کثیرا دیر خلقتا وما یضلون گمراہ کئی به پا دی سرا الا الفاسقین مگر نافرمانان دا اللہ تعالی اگر فاسقان چکم دا اللہ تعالی دا وجود او دا اللہ تعالی دا وحدانیت او دا اللہ تعالی دا کلام دا منکر دی خواہ سور باندې هاجي پسې کوي دي بس. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. الله تعالى زمون د ټولو دا ناسته قبول کا. الہ العالمین د قرآن مجید صحیح پوهه مونږ ټولو ته نصیب کا. الله دا کم ملګري چې دلته کې ناستي الله ټولو ته د قرآن مجید علم، د قرآن مجید پوهه، د قرآن مجید نورانیت ورته نصیب کا. الله دا ټول ملګري خوشاله کا. الہ العالمین زمونږ د ټولو نه رضا شه. الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا. الله زمونږ بې اولادو له اولاد ورکا. الله زمونږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا. الله زمونږ د مشکلات او د مصائبو کې دراګیرو خلقو مشکلات او مصائب ختم کا. الله زمونږ د قرضدارو قرضې ادا کا، د ضرورتمندو ضرورتونه پوره کا. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکا. الله مونږ ته د دنیا او د آخرت خیر راکا. د دنیا او د آخرت د ذلت نه، رسوایۍ نه، غم فکر ناکاره زندګۍ نه زمونږ د ټولو حفاظت وکا. الله مونږ ټولو ته صحت، عافیت، استقامت را نصیب کا. الله تعالی مونږ ټولو ته پروردگار علم په هر وخت کې د خپل بندګۍ، د خپل اطاعت او د خپل تابعدارۍ توفیق راکا. الله موږ د خپل نافرمانی نه اوساته. الہ العالمین دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته ورسول کا. الله موږ ټول رمضان المبارک ته ورسول کا. الله موږ ته د رمضان المبارک او د رمضان المبارک هغه برکات را نصیب کا. الله زموږ د ټولو دا دعاګانې قبول منظوري کا. الله ما ته چې چا د دعا ویلې دي یا دې ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایزې دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایزې تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله دا ناس ملګري بهر سامعین چې څومره دي الله ټولو ته خیر او برکت ورکا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك.